بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. زما محترم او اکثر ملګرو باندې زکات لازم شوی او فرض شوی وي، هغه چې کوم دی زکات نو بس. نو د زکات مسله دغه دا چې یو سړي باندې زکات لازم شو، دومره پیسې وسره وي چې د صاحب نصاب چې د لکو نه چې کوم دی بره پیسې وسره وي. بعضې خلکو سره شل دېرش زره روپۍ وي، نو وایي څومره زکات ورکړو. نو په دې کې زکات نشته دی په دې صورت کې چې د صاحب نصاب ته رسېدلی نه دی. کله چې ملګری صاحب نصاب شي نو بیا الله سبحانه وتعالی د منې دا یو حکم چې کوم دی لازم کی، خو په زکات کې یو مسله دغه چې حولان حول یو کال پکې تېرېدل لازم او ضروري دي. دې کې به چې کوم دی څلوېښتو کې یوه روپۍ او په سلو کې چې کوم دی دوه نیمې روپۍ د منې لازم شي. بیا چې څومره پیسې دي د هغومره چې کوم دی حساب به وکړي او دا زکات به د خپلو پیسو نه ادا کړي. کوم ملګري چې زکات نه ورکړي، زکات باره کې الله سبحانه وتعالی بیا فرمایي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. دې باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي کوم سړی زکات نه ورکوي دغه مال به چې کوم دی الله به مال جوړ کړي او دا شاه او ملا چې کوم دی دا به سوځي. نو چا مې زکات لازم شوی بهتر خو دغه چې زکات ورکړي او دا اهم فریضې چې کوم دی ادا کړي. که بیا هم د چا څه مسایل وي انشاءالله تپوس کولی شئ. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو په زکات او د الله سبحانه وتعالی څومره حکمونه دي په موږ تاسو د الله سبحانه وتعالی پوه کړي. جزاکم الله خیر. دغه ویډیو خپله مو ګورئ او ملګرو سره ثواب په نیت باندې شریک کړئ. جزاکم الله خیر.